اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. علی رضی اللہ عنہ دروجی متعلق فرمائی کچر دے اللہ پاک اراده وے دی امت لرا دی عذاب ورکولو نو اللہ پاک با دی امت تا رمضان میاشن ورکولا امدارنگی اللہ پاک با قرآن مجید کی سورت اخلاص دی امت تا نوے ورکڑے. علی رضی اللہ عنہ فرمائی چا اللہ تعالیٰ دی امت تا روجی میاش ورکڑا او با قرآن کریم کی سورت اخلاص دی امت تا ورک د الله اراده د دې بندگانو د دې امتنا د عذاب نه ده. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله تعالی علیه فرمای میاش د رمضان په نسبت سره د دې نور میاشتو په ثواب او په اجر او په بخنه کې داسې مثال ده چې د ټول کال ثوابونه اجرونه پر نسبت د دې میاشت سره غدا سیدی لکه دا ټول کال په مثال دی او ساس کې او میاشت د رمضان امام ربانی رحمت الله علیه فرمی په مثال دی سمندر ده. دی علی رضی الله عنه او د امام ربانی رحمت الله تعالی علیه د دې دواړو اقوال متعلق خبره کو چې څنګه میاشت د رمضان چې دی امت ته الله ورکو الله پاک اراده دی امت نه دی عذاب نشتا او قول امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله چې عبادت او اجر او ثواب او خیر او برکت د دې میاش په مثال د سمندر او د ټول کال عبادت نیک عملی په مثال دی ساس کی وجه امداده چې بډیرو حدیثو مبارکو کې د دې میاشتې روزه نیول د مخکینیو کال د ګناهونو لپاره کفاره ښودل شوې ده. همدارنګه د دې میاشتې قیام اللیل تراویح کول د ټول کال خطاګانو لپاره کفاره ښودل شوې او مغفرت ښودل شوې. همدارنګه حدیث مبارک کې د دې میاشتې د لیلۃ القدر شپې عبادت کول د ټول مخکینی د ګناهونو لپاره مغفرت ګرځول شوی. همدارنګه په دغه شپه د اختر باندې حدیث مبارک کې راځي چې الله پاک با بخنه کې د امت لره. همدارنګه بل یو حدیث مبارک کې راځي چې کله اختر مونږ مؤمنان ادا کی الله پاک دې ته مغفرت کی د دې ګناهونه هغه په ثوابونو باندې بدل. اول دا حدیثونه د بخاری او مسلم دي. پیغمبر علیہ السلام فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو بل حدیث مبارک د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو بل روایت د نسائی کی راضی من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. همدارنګه یو بل حدیث مبارک چې روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه کړه پیغمبر علیہ السلام فرمای من صام رمضانا وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ منه کفر ذلك ما قبله. بل یو حدیث مبارک امام مسلم ذکر کړي روایت ابو هريره رضی الله عنه کړي الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. همدارنګه دا بل حدیث مبارک چلو یہ حدیث مبارک دا کې دا سے الفاظ ذکر دے په اخر کې
وعزتي وجلالي وكرمي وعلو ارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. د دې حدیثونو مبارکو په مابین کې چې رمضان میاشت د رمضان په میاشت کې تراویح کول او د رمضان په میاشت کې لیلۃ القدر شپه باندې الله ته ودرېدل، همدارنګه اختر شپه، همدارنګه د اختر په ورځ باندې دی دعاګانې قبلېدل او الله ته راضي کېدل او د دې ګناهونه په ثوابونه بدلېدل. علما تطبیق د دې حدیث مبارکو محدثین داسې تطبیق کوي چې کله یو مؤمن مسلمان سحر منځ ادا کی، سحر مانځنه پس تر ماسپخینه پورې د مؤمن مسلمان نه کوم صغائر گناهونه شوي دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ماسپخین منځ ته حاضر شو، خسته طریقې سره اودس کی، منځ ادا کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې ماسپخین منځ ادا کول سره د دې مؤمن مسلمان نه د سحر مانځنه بعد تر ماسپخینه پورې چې څومره صغائر شوي دي هغه الله تعالی د مؤمن مسلمان ته بدی او دسو بدی مانځ باندې معاف کی. بیا د ماسپخین مانځنه بعد تر مازیګر پورې چې دنه کم صغائر کی په اوداسه په مانځ باندې هغه معاف شي. بیا هم دارنګي د مازیګر او د ماښام ترمنځ چې د ماښام او دسو کې منځو کې الله پاک په دې اوداسه مانځ باندې دا ګناهونه معاف کی. کچرته یو بنده داسي چې په دې منځ سره او د سره صغائر معاف نشي بل مانځ سره معاف کی، کاغه مانځ سره معاف نشي بیا بل مانځ سره معاف کی که صغائر ډیر زیات وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو جمعې نه تر بل جمعې پورې پاتې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دا مؤمن مسلمان دی جمعې مانځ لپاره اودس وکړي او جمعې منځ ادا کړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ټول هفتې ګناهونه الله تعالی په دې جمعې منځ باندې معاف کړي. کچرته یو بنده مؤمن مسلمان صغائر ډیر زیات وي هغه په دې جمعې مانځ او داسه باندې معاف نشي بل جمعې مانځ او داسه د پاتې کی تر دې حد پورې چې د ټول کال صغائر گناهونه راټول شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې میاشت د رمضان روزه ونیوله ایمانا و احتسابا د وجه د یقین د ایمان نو طلب د ثواب نه غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دته گناهونه معاف شي چې ټول کال څومره صغائر شوي. کچرته یو مؤمن مسلمان روزه ونیسي او روزې نه بعد دا مؤمن مسلمان نه صغائر وشي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او بیا د ماستن تراویح ادا کوي ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم مؤمن مسلمان چې میاشت د رمضان الله ته قیام او تراویح وکړلې د وجه د ایمان نه تصدیق نه او طلب د ثواب نه، پیغمبر علیه السلام فرمایي په دې تراویح باندې د ټول ورځې ګناهونه الله تعالی معاف کړي. کچرته د یو مؤمن مسلمان صغائر ډیر وي په د معاف نشي. یادا چې کله یو مؤمن مسلمان تراونه بعد د کم صغائر شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي بیا سبا د روزون شي د شپې د ماستن تراونه بعد چې کم سحر سبا کېدو پر څومره صغائر شي چې دا نیت د روزو کې د ټول هغه شپې صغائر الله تعالی معاف کړي. بیا د صفا شي کچرته مثال په تور بیا د روزې نیولو نه بعد بیا د صغائر شي الله پاک بیا په تراو باندې بل شپه معاف کړي. کچرته یو مؤمن مسلمان صغائر ډیر زیات وي هغه روزې باندې معاف نشي او په دارنګي په قیام الليل باندې معاف نشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله وشتمه شپه د میاشت د رمضان راشي ومن قام ليله القدر ایمانا و احتسابا، کوم بنده مؤمن مسلمان چې ليله القدر شپه باندې الله تعالی ته ودرېږي او دا منځو کې غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې د 20 ورځو د شپو چې څومره صغائر دي الله تعالی په دغه ليله القدر شپه باندې دا ټول ورته معاف کړي.
کله او مؤمن مسلمان هغه نه صغائر وشي پس د ليله القدر شپینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کله به د مؤمنانو باندې د اختر شپه راشي الله پاک د مؤمنانو ته هغه ګناهونه معاف کړي په دغه شپه باندې دته بخښنه وشي او که کله یو مؤمن مسلمان داغه صغائر دومره ډیر زیات وي چې په دغه شپه باندې معاف نشي په اختر شپه باندې معاف نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فاذا كان يوم عيدهم یعنی یوم فطرهم باه بهم الملائکته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دې د فطر ورځ شي د ورکوټ د اختر د مانځه ورځ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله پاک په ملائکه باندې فخر کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی یا ملائکتی اے ملائکو ما جزاء اجیر وفا عمله اے ملائکو صدا بدلا د مزدورکار چې کله د عمل پوره کی قالوا ربنا جزاء ويوفى اجره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ملائکه به الله تعالی ته وي اے پروردگارا بدله دې د چې د مزدوری پوره ورکړل شي بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلو ارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله په اختر په ورځ باندې دغه مؤمنان مسلمانان د میاشت ټول روزي نیولي دې زنانو ټول روزي نیولي اختر په ورځ باندې دې دعاګانې غواړي الله تعالی نه بخښنه غواړي پیغمبر علیہ السلام فرمائی الله تعالی قسم کی په خپل عزت په خپل جلال په خپل کرم په خپل علو شان باندې پیغمبر علیہ السلام فرمائی الله پاک فرمائی چې خامخا د دې دعاګانې قبولوم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او بو الکریشی دی الله طرف نه ارجعوا قد غفرت لكم الله پاک فرمائی چې واپس شي خپل کورونو ته ما تاسو ته بخښنه وکړه وبدلت سیئاتکم حسنات ما ستاسي هغه ګناهونه په ثوابونو باندې بدل وګرځول نو ځکه علی رضی الله عنه فرمائی چې میاشت د رمضان دی امت ته الله ورکړي الله پاک اراده دی امت د بخښنې الله پاک د عذاب نه ورکړي همدارنګه امام ربانی رحمت الله علیه فرمائی چې د دې میاشت اجر او ثواب نیک اعمال په نسبت سره د دې برکتونو خیرونه په نسبت د کال هغه د په مثال سمندر او دغه د کال خیر او برکت په مثال دی او ساس کی باندې ده همدارنګه امام ربانی رحمت الله علیه فرمائی چې میاشت رمضان دا د راتلونکي